خاون مړ شي ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځې عدت به تېروي. دې آیت کې راځي چې خاون مړ شي نو دا به وصیت کوي چې زما ښځه به 1 کال په کور کې پاتې کېږي. نو عدت د متوفی عنها زوجها 1 کال شو. په دې باره کې 2 تفسیر دي. یو تفسیر دا چې د آیت منسوخ دی، مخکې 1 کال بعد 1 کال عدت او وس 1 کال منسوخ شو 4 میاشتې 10 ورځې پاتې شو. او دا وضاحت من کړو 13 درس کې بیا نه موعد کومه. البته په دې کې امام مجاهد رحمه الله امام بخاری دا ذکر کړی دی. مجاهد سے برای دا چې دا آیت منسوخ نه دی، دا محکم دی. څنګه محکم دی؟ 4 میاشتې 10 ورځې عدت په ابتدا کې هم او 4 میاشتې او 10 ورځې عدت وسم دی. 4 میاشتې 10 ورځې عدت په ابتدا کې مو وسم دی، بیا به می البته په دې ځکه صرف د وصیت ذکر دی چې خاون ښځې ته وصیت وکړي چې را ته به داسې وکړي چې 1 کال به زما په کور کې پاتې کېږي، یا مطلب بچي مې واړه دي او یا دا کور مې جوړ نه دی نو ته به پاتې شي. نو خاون به وصیت کوو چې زما ښځه زما په کور کې 1 کال پاتې شي. نو 4 میاشتې 10 ورځې دا مخکې مې عدت فرض واجب عدت دا او دا 2 میاشتې 20 ورځې جوړېږي نو دا مستحب و. صرف د دې لپاره مستحب و چې ته دا وصیت به وتو ته پاتې شه. لہذا دا وصیت وسم مستحب دی، واجب نه دی. نو دا واجب نه دی بلکې دا مستحب دی. وسم داسې کېدی شي که څوک وپات کېږي نو ښځې ته وایي چې ته به 4 میاشتې 10 ورځې خو بس هم تېرې الله مقرر کړي دي. دا 2 میاشتې 20 ورځې مزید تېرې کا زما د بچي کمزوري دی، کور مې وران دی جوړی که نو بیا به خیر دی. دا وصیت منسوخ نه دی. والذین کسان هغه خاوندان یتوفون چې وفات کړلی شي منکم ستاسو نه ویذرون پرېږدي ازواجا ښځې وصیتا فلیوسی وصیتا فلیوسی الازواج لهن وصیتا وصیتا نو خاوندانی وصیت وکړي لازواجهم د خپلو خاوندانو دپاره متاعن بدل لري وصیتا دا وصیت د فایدې ورکولو دی. وصیتا لازواجهم دا دی وصیت وکړي د خپلو ښځو دپاره متاعن د فایدې ورکولو الی الحول. دا وصیت به چا ته کوي؟ دا ور خپلو وارثانو ته وصیت کړي چې زما د ښځو پاتې کېږي 1 کال 2 میاشتې 20 ورځې ډوډۍ موړۍ به تاسو د دې غم به تاسو کوئ. نو وصیتا دا دی وصیت وکړي خپلو ښځو دپاره خپلو وارثانو ته لازواجهم د خپلو ښځو په حق کې متاعن د فایدې ورکولو چې زما ښځې له تاسو فایده ورکوئ الی الحول د 1 کال پورې 1 کال به زما په کور کې ناستی. نو که ټول عمر هم کینی خیر دی، خو که بل واده کوي نو 1 کال خیر دی کینی. غیر اخراج په داسې حال کې چې دا به نه ایستلی کېږي. غیر اخراج غیر مخرجات په داسې حال کې نه ایستلی کېږي. دا د ازواج نه دا حال واقع شوی دی. غیر اخراج په داسې حال کې چې نه به ایستلی کېږي دا ښځې په زور باندې په جبر سره په خپله وځي. نو 4 میاشتې او 10 ورځې تېرې کړلې مستحب خبره ده. نو که بیا تللې خیر دی، خو تاسو به نه وباسئ. فإن خرجنا که دا ښځې وتلې د عدت واجبه نه وروستو 4 میاشتې 10 ورځې تېرې کړلې بیا وتلې فلا جناح علیکم ګناه نشته په تاسو باندې ای وارثانو د مړي فیما په هغه څه کې فعلنا چې دا ښځې وکړي فی انفسهن په خپلو ځانونو باندې من معروف چې د معروف طریقې مطابق دی. معروف طریقه دار چې د عرفو په علاقه کې کوم رواج دی. والله الله تعالی عزیز زورور دی، حکیم حکمت والا دی. وللمطلقات متاع بالمعروف دا واستتمه د ټولو طلاقونو چې ښځې طلاقېږي نو داسې بېنوای مه لګي بلکې متعه وله څه ورکړئ، خیال یې وساتئ. دا ټولو مطلقو ته بعد ایتاء المهر الواجب ګوره یاد ساته د دې مطلقاتو د متعې کوم ذکر چې راغلی دی د ایتاء مهر واجب نه وروستو ګورئ خپل مهر یې ورکړی دی. د مهر نه علاوه ورسره خیال وساته، ګاډي کې ویسا خپل قوم سره ملګری کا. نن سبا که څوک په داسې طریقه باندې ښځه رخصت کړي خلک پسې خاندي چې یاره دا خو ډېر بې غیرته دی، طلاق یې موله ورکړلو بیا هم داسې په درناوي باندې ولېږله. ګوره خلک ورسه لاړل، دا ښه طریقه ده. پښتنو کې دا کمی دی. نور د طلاقو صورت خو چې سړی کله صورت نساء ته ګوري که نه، صورت النساء ته سړی کله ګوري نو طلاق دا یوازې داسې نه ده چې د ښځې خاوند منځ کې ورانه راغلل نو طلاق راغل. جوړ نه کېږي طلاق په هغې کې شته او د هغې خو شریعت طریقه ښودلې ده. نصیحت ورته وکړئ، په نصیحت باندې نه کېدله نو بیا داسې وکړي چې بستره ورسه جدا کوي، که هغې نه کېده ویې وهئ، که هغه نه کېدل نو بیا څه وکړي، بیا به حکمین راوغواړئ، خلک به راشي کې بني فیصله به وکړي، په عزت باندې بیا رخصت کړي.